جماعت کې جمع کې څومره خلق راځي دا ټول د الله اولیاء دي. جمعې منځ له څومره راځي دا ټول د الله اولیاء دي. حج مبارک موقع باندې څومره خلق را جمع کیږي دا ټول د الله اولیاء دي. بلکې هر مؤمن چې دی الله ولی الذین آمنو، الله د مؤمنانو ولی دی. یعنی هر مؤمن د الله ولی دی. چې کومه درجه کې د هغه ایمان دی هغه درجه کې هغه ته ولایت حاصل دی. نو په دې تفصیل باندې هر مؤمن چې دی هغه کې د الله جل شانه د ایمان توحید نور دی دغه فضل کې او دا د الله ولی دی. او څنګه چې اعلی درجه د ایمان او نیک عمل او تقوا معیاري هغه مر اعلی درجه نسبت هغه ته حاصلي. خلاصه دا چې هر مؤمن ته د الله جل شانه د ولی په نظر باندې کتل دي. او ولی بنګوري سره ځکه دا سره ایمان دی او ایمان خو د ټول کائنات نه قیمتي دی. یو مؤمن هم په دنیا کې موجود دی قیامت برانش لا تقوم الساعه حتى يقال في الارض الله الله. یو مؤمن دومره قیمتي دی. بیا د تقوا والا مؤمن، بیا د الله جل شانو خاص محبت والا مؤمن، داغه مؤمنانو داغه اولیاء ناس تپاستا چې ده او داغه په مجلس کې ژوند او مرګ د زندګۍ حاصل دی. جی میری زندگی کا حاصل میری زیست کا سہارا، میری زندگی کا حاصل میری زیست کا سہارا، تیرے عاشقوں میں جینا تیرے عاشقوں میں مرنا، تیرے عاشقوں میں جینا تیرے عاشقوں میں مرنا. ماشاءاللہ. مجھے کچھ خبر نہیں تھے تیرا درد کیا ہے یا رب. ما ته څه پته نه و چې الله ستا درد څه شی دی، ستا محبت څه شی دی، ستا تعلق څه دی، ما ته پته نه و. مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب. 500 کال کا نصیر شابه د ماشوال باندې زونګه د پچارو زیار. مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب. اللہ ما ته پتہ نہ وجہ ستا درد محبت سے شے دے. تیرے عاشقوں سے سیکھا تیرے سنگ در پہ مرنا. ساده عاشقانو نه ساده اولیاء نه ما ته پته ولګی دا اغین مې دا خبر از دکا چې تا باندې بسنګ ځان قربانو ما تا باندې دا خواهشات دا ناروا جذبات او خیالات او احساسات بسنګ ستا په حکم باندې قربانو ما دا چل ما ستا ته اولیاء نه زده کړی دی. تیرے عاشقوں سے سیکھا تیرے سنگ در پہ مرنا. سنگ در پہ مرنا مطلب عبدیت، بندگی، فرائض واجبات ادا کول او د ګناهونو نه ځان ساتل. دا طریقه ما ساده اولیاء نه زده کړې ده، ساده عاشقان نه مې زده کړې ده.